نواخته تبرکان د یو حدیث سرسری ترجمه کوم چې څه کې مسائل ویلم په علوم شاري ان شاء الله مولانا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت تے پروردگار عالم حضرت نوح دعوی وکا یا نوح وضعت خمسة في خمسة وناس يطلبونه في خمسة غير فلا يجدونه. اے داود ما پینزه شیونا پینزه زیونو کې خیدی خدا خالقی د بل چې تکې لګی دی وجه نه دا ورته ملویږي. بسم الله. ډیر مختصر. وسعت العلم في الجوع والجهد وناس يطلبونه في راحة وشبع فلا يجدونه. یا داود اولین اغشه صدا خالق سرگردان دی اور تدنه ملوی آغا علم دی پویا دی سما علم جوہد کے اخیدے تکلیف کے میں اخیدے اولا کے دندے کے میں اخیدے دا خالق دا راحت و است عشق غاڑی زکا ورطا ملوی کنا خاص خاص کہتونا پروردگار عالم حضرت داود ناخری چونکہ اولین شہد معاشری جوڑاولو دپارا آغا علم دے و عالم دے بگار دے سو علم زدا کرے بھی کوششی کرے بھی لذا بگار دے حضرت داود کا پروردگار عالم یہی علم لگے تندے کے لیے بشتارے کے نہ ملوی کی دعایا مشک وزعت الغنا في قناعة وناس يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. اے داود ویا مشه اغلات ما امیری و دولت قناعت کی یخیلی و دخل کی در دیوڑی دولتونو کی یدهی زکا ورطا ملویگی نا توجه مشتاده ہو گلا یعنی کہ ہان صورت دولت جب چالاس تراشی خطاغت کی قناعت نوی تو پروردگار علام حضرت داود تحیط وگی استر والا کلام وَوَسَعَتُ عِزَّ فِي طَاعَتِي وَنَاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَةِ السُّلْطَانِ فَلَا يَجِدُونَهُ. یہ کرو پینٹ حضرت داود کا پروردگار عالم کا سمجھو مشتاق ہے انشاءاللہ. وَتَعِيذ یا داود ما عزت ما احترام ما بلندی دیکی اخیری سے جو بندہ دمما والا عبادت و قیمات سجدہ والا کی خدا خالق کی دا غاٹ و خامل والا خدمات کے لکی زکا وقتا میں نبی کی بسم اللہ خدا سے عجیبہ ہوندی و الیکشن روانی خفانا شو سابق ایمینی سرم چیتا فٹو بسو یا وہ شیئر کری دی پروردگار عالم حضرت داود رسی یا داود غاٹ و خامل سرہ شنستی کی عزت رشتہ لدمائی مدد چکو کی و برشہ یا داود ما وزعت راحة في الجنة وناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. یا داود ما راحت ما آرام ما عیش جنت کی خیلی دخل کی دنیا کے لڑکی زکا وقت میں لگی. بسم الله. دنیا سنگے بے وفا مکر دے سنن موت یو مرحوم والا جنازے تارا گڑیو دا ناس تو خالقو کی چوکم دی تانا دے تیار صدا مرحوم یواش پاک سراو توجہ مشتاری کی چوکم دی تانا دی تیار دا دنیا والا بس مولا امیر المومنین سنگیت کتلو دبارا سنو ضرورت تے سیدیر مدفعان کو قبرستان کو تلل پکار دی شپے ٹائم دی اکیان دنشون صدا خبر اولین شپے کے دیو مومن و خیدے من رسی اگر کی یو شے سید الشہداء علیہ السلام اصد علیہ نند مولا علیہ نبی علیہ السلام
شام غریبا دی واقعا دغه مرحوم خوش قسمت او دی امید سره څه پروردگار عالم به د مرحوم ته د مولا علی نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کړي. جمع صاحب قوم د مولا حسین حضرات سګری شهدا سوچ پکار دی بے واسطه تکفیر ټیم دی د تشریع جنازې وخت دی د ټوله مؤمنین مؤمنات د یو مؤمن تشریع جنازې ته راغلي دي یا به درې ورځې د غمجن کور سره دغه خلک همدردي کوي دغه ته به عذر ته رسي دلجویۍ ته به رسي خو ما سلام دی د کربلا ستړي سید الساجدین ته څه هغه خپل بابا څرنګې بې ګوره بې کفنه پرېښه جدایي به د هر چا وله ګرانه وي خو تاسو به بیا بیا اورېدلي وي د یو منظر ډېر عجیبه دی څه کله قدرمنه خور خپل قدرمن ورور نه بېله کېږي دا به ډېره سخته وه ما به کله کله دا سوچ کول څه خدایه اووه ځالي اولیای مکارمه ورور ځان ته واپس راوغوښته نو بیا د اولیای مکارمه زړه څرنګې ثابت شو د تاریخ اوراقو کې دغه جمله لیکلې وي چې کله اووم ځل مولا حسین قدرمنې خور نه روانېږي مولا ته پته ولګېده چې د خور زړه به نه صبرېږي فاشار بیده الی صدره مولا حسین د امامت لاس سره د بیبي زړه ته اشاره وکړه بس بیبي ورته چې قدرمنه وروره بیا د نه رستلم مولا د ما ویڅه وروره حضرات څوک چې کربلایان کربلا ته لاړ وي هغه ځای به کې دا شي تاسو نه وي کتلی د تل زینبیه او د خیمهګاه منځ کې یو ځای دی څه مقام سکینه باندې مشهور دی کله هم کربلا ته تاسو نصیب خدای وکړي دغه مقام ته خامخا لاړ شو کله مولا حسین خیمهګاه نه روان شول یو وخت داسې راغلل د زلجنه کله ودرېږي ورته دي د زلجنه خبر یم څه ډېر مستړی کېدله مونې طاقت نور پیدا وکړه بس زما د اخري سجدې وخت نږدې زلجنه ورته ګویا شول مولا لږې مخپو ته سترګې وغړوه مولا مولا لږ سترګې وغړوله صدا د اولاد چیښته مې یو تاسو ته خدای وي چې کله تاسو خپل بچیو نه بېله کېږو سفر باندې روانه وي څومره سخته ازادانو تاریخ جملې دي کله مولا غواړي زلجنه نه راکوز شي واړې بیبي ورته وړوکی لاس اوچات که بابا لږ صبر وکړه قربان حسین ورته ضروري ډېره خوږه لور مې کله راته یې سره کوږ شه کله راته یې ته صبر وکړه بابا خامخا به راکوزېږې خو لږ صبر وکړه زه خپل وړوکی چدان درته وغوړوم بابا که څوک ته نه پېژني بابا ما سره د
मेरे सरोया दे करबला मजलूम हुसैन अज़ादार इस वाड़ी की इस पल वाड़ी के चादर दे करबला घर मोरे को बांधी ऊपर बाबा तनीस बाबा उस कुछ अज़ादार कलम मौला हुसैन रकून शवाल पुख्तने वरनवे किडला वाड़ी बदबने टिक मजलिगार देवीर रकून का वर्दी बाबा आवाज मदकर उसके बाबा सल्लल्लाहु अलैहि शाम और कुफियान और अख्तर तवक़े जमा बाबा द थोड़ा दे एहतराम करे ओ बाबा या मदकर उसके दादा बाता देगा सच्चो का मैदान तलाड़ दिया वापस न दी रही बाबा आयो दलील तासिने बाने सबला सका बाबा सका शाम गरीबावी सलमान बखनी सवी दानियत गाल संगोया बदवी मौजूदा मेरे सरवया करबला तलशुया हुसैन अज़दार यूनुस मुकाम रागल सदा मौला हुसैन द आखिरी सजदे वक्त निगरेश अलामा नजफी से भी सदी वक्त के तले जनाबिया बने कदर बरा फोर वर्ता विलाड़ा वा वडु की बीवी और सर विलाड़ा करबला तस का खुदे तस्वर को सोरा निगरेश दे सदा पैगम तेरी कदर बने फोर वर्ता अज़दार और दस्यालात के वर्ता खून मिलाना अल्लाहु अकबर सतलीम जुमली नींद मौला हुसैन बदर बाजन लिंदा वाला ज़ियादा ज़ख्मना लगी दरियो मेरे सरवया करबला तलशुया हुसैन अल्लाहु अकबर कदर मना खोल और नस्तर के गली अल्लाहु अकबर शियो इधर चालास की तशहुद मौला हुसैन बदन ददल सलाम इकवल कोई उधर सिवा करार ना जलाओ इधर बीबी साबर तमाम शुमल दसे हालात की सशिवर नहीं तो मौला हुसैन सीने ना निकले शो मेरे सरवया या हुसैन
سكينة جات خور جاري Zalim lasi gola Hosanna.